د امت مسلمه تمام جید علماء کرام مفتیان اعظام راجم شوي دي او هغوی دا فتوا ورکړه چې بدی دور کې بدی وخت کې په تمام اهل اسلام باندې جهاد فرض دی. اوس نبی علیہ السلام سے فرمائی جاہدو باموالکم وانفسکم والسنتکم. د جهاد درې قسمونه فرمایل چې تاسو جهاد وکړئ د کفارو سره د يهودو سره باموالکم خپل مالونو سره. دام جهاد بالمال له چې ته په خپل نشدلی تخپل مال لګا غازی تیار کا مجاهد تیار کا مجاهد ته اسلحه ورکا. دی وخت کې فلسطین ته د خوراک ضرورت ته د طبي امداد ضرورت ته د اسلحې ضرورت ته. صرف زبانی جمع خرچ مانے کار نہ کیږي چې هم مذمت کرتے ہیں صاحب مذمت باندې اسم نہ کیږي ہر مسلمان باندې لازم دی بے اموالکم و انفسکم یا پخپل انسان لاړ شي خو خپل خدا حل دی چې بار ملک دزي یو ستنم د سره نه پریدي د دیزي د څه چګین کېږي ته بزان سره څه اسلحه یو څه سبا رتبه یو څه سبا لاړ شي چې رسو پورې لارې نه کولو درغه پورې زموږ ذمہواری دادا چې جهاد بالمال مالو لیگو او جهاد باللسان په جبه باندې د يهود او نصارو خلاف جهاد کو په سوشل میډیا باندې په هر میدان کې په چوک چوک کې په بازار کې خپل صلاحیتونه د دې خلاف استعمال کو بسو پورې بد دې بوزدلې په ددل کې پراتی یو مرګ براله ولې د دینه بغیر نه راځي جوړې اغم خلقو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه مونږه فخر سره نوم ذکر کو ولې دا غوي بچی نو مور او بلاري نو دا غوی زندگی نه چې ځانې قربان کو صرف زمونږ دا زندگی ډیره قیمتي ده قیمتي زندگی هغه چې بدین خرج شي نو کو جهاد بن نفس نشه کوره جهاد بالمال خو کول شي کنه جهاد باللسان خو کول شي کنه چې څومره ستا طاقت ته بدی ځای کې ته اوسې کې ال تنشتلې نو د دې د مصنوعاتو نه بایکاټ خو کول شي کنه مونږ یو پیپسی نشو پرې غوسته زمونږ د مسلمانانو په دکان کې په 100% کې 95% د دې مصنوعات پراته دي او هغه بم ویډیو ګوري چې وګوره چې فلانی ځای کې بم والو ته او هو ډېر زیات خفه شوم دا زمونږ ایمان دی قسم په خدای چې الله به موږ نه تاسو کوي بده باندې نه خلاصيږو او کته د جهاد د پاره نه تیارې کې د جهاد تصور نه جوړې اومده سیمم د مرګ راځي او دغه مرګ د ذلت ته بیا د ذلت د مرګ د الله وساتي نو عزم کو عزم کو دلته یو نو خپل مالونه ولیکو جهاد باللسان کو دک شان د دې د مصنوعاتو نه بایکاټ کو کم دکاندار چې نه بندي داغه دکاندار نه بایکاټ کو تام کلمه ویلې دا د بیت المقدس زما استاد سره تعلق د ایمان دی دا زما ذمہواری ده دا ستا ذمہواری ده صرف د اهل فلسطین ذمہواری نه ده هغوی لګیا د خپل ذمہواری ادا کوي او مونږ په خاموشه باندې لګیا یو صرف ګورو په دې باندې کار نه کیږي بھائی پہله خلک ول علما د فتوا ورکی بیا ګورا اوس خو مشترکه متفقه فتوا رااله چې جهاد په ټولو مسلمانانو فرض دی هر سړی باندې د خپل وس مطابق